السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. دوستانو دا وخت تاسو ته موږ د سټار کلیک نه مخاطب یو. دوستانو تاسو ته به پته وي چې ځای په ځای باندې سیلابونه دي. هغه سیلابونو خلکو له ډېر زیات مالي او جاني نقصانات کړی دی. دوستانو په دې سیلاب کې یو ډېره زیاته افسوسناکه او دردونکې واقعه رامنځته شوې ده چې د کوهستان سره تعلق لرونکي 5 وروڼه په سیلاب کې ګیر شوي وو. هغوی دپاره چا مدد ونه کړو، نه د هغوی دپاره حکومت او نه انتظامي وکړو. د حساب له هغوی باندې سیلاب ډېر زیات تیزۍ سره راغلی دی چې هغه 15 واړه وروڼه سیلاب وړي دي او ډېر په بېدردۍ سره قتل شوي دي. دوستانو دا یوه ډېره افسوسناکه واقعه په دې سیلاب کې رامنځته شوې ده. په دې کې نور هم ډېرې زیاتې افسوسناکې واقعې رامنځته شوي دي چې واړه غټ ماشومان سیلابونو غیب کړي دي. په دې کې د ډېرو کسانو لاشونه پیدا شوي دي او د ډېرو کسانو لاشونه تر اوسه پورې بېدرکه دي. الله تعالی دې وکړي چې دا سیلاب نور هېڅ چا هم نقصان ورنه کړي. دوستانو اوس ویلی کېږي چې نور سیلاب هم په موږ باندې را روان دی، خاص کر په KPK باندې د هر طرفه سیلاب را روان دی. او د کوم کسان چې د دې سیندونو غاړو سره یي نو هغوی ته دا اطلاع ده چې هغوی دې د دې سیندونو نه ډډه وکړي، هغوی دې بل طرفونو ته لاړ شي محفوظ ځای ته او ځان دې محفوظ وساتي. دوستانو دا په موږ باندې یو آفت راغلی دی، د الله تعالی طرفه دا په موږ باندې یو عذاب دی چې الله تعالی زموږ نه ناراضه شوی دی. موږ ډېر ګناهونه کړي دي، نو موږ باندې د حساب له نقصانات د حساب له موږ باندې سختیانې راوستې. الله تعالی دې زموږ ټولو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. دوستانو موږ غوښتل چې تاسو سره دا خبر شریک کړو چې یو ډېر زیات افسوسناکه واقعه موږ ته په دې سیلاب کې رامنځته شوې ده چې 15 وروڼه قتل شوي دي. الله تعالی دې په دې کې نور خیر واچوي، الله تعالی د نور هېڅ چا نقصان ونه کړي. دې ځای پورې زموږ نننۍ ویډیو نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.